ابو قلابه رحمه الله فرمای زره روانو ما یو کس وکته چې لاسونه تې کټ شوي وي خپې تې کټ شوي وي سترګې ړندې وي او ولټه مخ پروت او دا چغه به یې واله چې ای وره ای وره وایي ما تې تپوس وکړه چې واله که په تا څه چل شوی دی او دا دومره بدترین عذاب کې ته مبتلا یې هغه څه وویلو وایي هغه راته وویلو چې زه هغه بدبخته انسان یم کله چې عثمان رضی الله تعالی عنه مونږ شهید کو نو په هغه شهادت کې ورسره زه شامل وم د ده کور والا نائله رضی الله تعالی عنها چې کومه وه هغې صرف دومره آواز وکړو چې مه کوئ زما خاوند ته ولې تکلیف ورکوئ مه یې شهید کوئ وایي زه لاړم او هغې له ما یو څپېړه ورکړه وایي عثمان رضی الله تعالی عنه چې زه ولیدم وایي ما ته یې وفرمایل چې ای بدبخته په زنانو لاس مه اوچتوه ای ظالمه الله دې لاسونم کټ کا الله دې خپېم کټ کا الله دې ړوندم کا و الله دې د جهنم په اور کې واچوه وایي هغه درې واړه عذابونه هغه بددعا چې راته وکړه دوه راته الله په دنیا وښودل چې نن مې لاسونه هم کټ شوي خپې مې هم کټ شوي او نظر مې هم تلی دی او د اور په انتظار یم چې مړ شم ډایرکټ مې جهنم ته الله لیږي ځکه چې د صحابي بددعا وه او په ما ولګېده نو مسلمان وروره د عثمان رضی الله تعالی عنه په شهادت کې چې چام ځان شریک کړی دی الله دغسې عذاب ورکړی دی او څوک چې ورسره اوس بغض او کینه ساتي دغسې عذاب به الله دیلم ورکوي دا یاد وساتئ ځکه د عثمان رضی الله تعالی عنه په باره کې نبي علیه السلام فرمایي عثمان فی الجنه و الله فرمایي ید الله فوق ایدیهم ستاسو د لاسونو د پاسه زما لاس دی نو د عثمان رضی الله تعالی عنه لاس چې کله په بیعت کې ښودلی شو نو هغه د نبي علیه الصلاة وسلام خپل لاس مبارک کېښو و الله پاک وفرمیل ستاسو د لاس د پاسه زما لاس دی نو د عثمان رضی الله تعالی عنه د لاس د پاسه د الله رب العزت لاس مبارک راغی